بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي. نو موږ په پرون سبق کې د جماعت د مانځه فضیلتونه ویلو، او د جماعت حکم چې جماعت چې د سنت مؤکده ده، او د اخترونو د پاره د جمعې د مانځه د پاره جماعت شرط ده، او د تراویح د پاره د صلات الکسوف د پاره مون سنت کفایه ده، او د وتر د پاره پر رمضان مبارک کې مستحب دي، او د نفل د پاره مکروه ده، د صلات الکسوف د پاره مکروه ده. وسوی لمن تسن الجماعت، دا جماعت د چا چا د پاره سنت ده، جماعت بچا چا لپاره سنت ده. نه تسن الجماعت سنه مؤکده شبيهه بالواجب في القوه، و سنت کړه شوی د جماعت سنت مؤکد، دا سه سنت چې مؤکد وي او مشابه وي په قوت کې د واجب سره، چې مشابه وي په قوت کې د سره للذي دعای کس لپاره تتوفر فيه الشروط الاتيه، چې پای کې دا راتلونکو شرطونه پوره اومندل شي. تتوفر فيه الشروط الاتيه، چې پای کې دا راتلونکو شرایط پوره اومندل شي. تتوفر معنی سره پوره اومندل شي. نمبر 1 اي يكون رجلا، په خپل معنی کوي یار چې دی بسوي سړی وي. فلا تسن الجماعه للمراه، د خځې لپاره جماعت سنت کړل شوی نه ده. نمبر 2 اي يكون بالغا، دی بسوي فلا تسن الجماعه للصبي، د ماشوم لپاره جماعت مونږ کول مستحب او دغه نه دي سنت نه، بل ان يكون عاقلا، چې دی بسوي عاقل بوي. فلا تسن الجماعه للمجنون، د لیوانو د لپاره جماعت مو سنت نه ده. نمبر 4 ان يكون سالما من الاعذار، ورنو او به پاک وي د اعذارنا، روغ بوي د اعذارنا، روغ بوي سالم بوي د سنه د اعذارنا، اعذار د عذر جمعنه. فلا تسن الجماعه للمعذور، د معذور د لپاره جماعت سنت نه ده. معذور څه ته وایي؟ نو لاندې دی بل ټاپک را روان دي متایس کو د حضور الجماعت. اي يكون حرا، دی بسوي فلا تسن الجماعه للرقيق، جماعت سنت نه ده غلام د پاره. نو دا پنځه خبرې دي چې سړی بوي، بالغ بوي، عاقل بوي، دا هزارونه پاک وي، او غلام بوي، دا آزاد بوي. اوس په کومو کسانو باندې چې جمعه نشته دا جماعت نشته لکه خزه شو او ماشوم شو، لیونی شو، او دغه شاید معذور شو او غلام شو، بدو باندې خو جماعت مونږ نشته خو کدو وکو جو ثواب ورته ملاویږي. واشو به باندې او مونږ صحیح ده. اذا صلى بالجماعه كل من المرأه، کله چې په جماعت سره مونږ وکړو هر یو د خزینه وسوبي یو د ماشومنا، والمجنون للیونینا، والمعذور د معذورنا، والرقیق او د غلامنا، نو صحت صلاتهم، د دوه غمون با صحیح وي، ويثابون عليها، دو ته ورې باندې ثواب ورکولېږي. لکه پوه شو به باندې وځوي کنه متى يسقط حضور الجماعت، دا جماعت حاضرېدل به کله ساقط وي، یعنی هغه عذرونه چې د هغې د وجې نه، هغه عذرونه چې د هغې د وجې نه د جماعت مونځ لتلل ضروري نه دي، او د جماعت مونځ د نه ساقط دی، حکم کارونه دي. نو يسقط حضور الجماعت، ساقطیږي حاضرېدل جماعت ته اذا حصل واحد من الاعذار الاتيه، چې د راتلونکي عذرونه دته یو عذر حاصل شي، چې کله حاصل شي دته یو عذر د راتلونکي اعذارونه. نمبر 1 اذا كانت السماء تمطر مطرا غزيرا، کله چې دا باران ډیر زیات تیز باران وره، اسمان ډیر تیز باران وره، کله چې اسمان ډیر زیات تیز باران وره، مطلب یا کنه چې دومره تیز باران چې دی په کتل راتله پکې نه کیږي کنه، نو دا نه جماعت مون ساقط ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیرا دغه باران تیزو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مؤذن ته وی چې کله اذان وشو نو هاته الا صلوا فی الرحال، چې تاسو خپل کورونو کې مونږونه وکړئ. نو جماعت ته دا رغنه اذان وکړو به په کورونو کې مونږ وکړي. نو په باران کې مونږ کول کته ډیر باراني او اساس ستلو راتلو څه خبره تر نه، نو په کتاب په کور کې مونږ وکړي جو خیر ده. واښو جنو کله کې خو چې په دغه باران د وجه ته جماعت لړ نشي. اذا كانت السماء تمطر مطرا غزيرا، کله چې اسمان باران ور ډیر زیات باران، غزیر معنی ډیر زیات ګڼ باران ګڼ. اذا كان برد شديد، کله چې ډیر زیات یخنی وي، څومره یخنی وي
ويخشى دیریږي انه لو خرج الى المسجد مريضا او اشتد مرضه کچری دې جمعه ته وته کنه نو مرض به مریض بشي بیمار بشي یا به مرض خطه وشي یا به مریض شي یا به مرض خطه وشي نو کله دونه یو کنه چې د بار ته وته دیوی چاره کلاړه مو یا می فالج وي یا می لاسونه په کار پری دی یا لونه کې کما دې نه دي چې پکور کې دی کوي پوه شو به معنی خادم اذا كان وحل شديد في الطريق کله چې بلار ډېر زیات خټي وي خټه وحل شديد کیچړ خټه یعنی په بلار کې ډېر زیات خټي دي او چې تزيج ورتاويږي پکې او خپې دي پکې خوېږي جو پکور کې پکې اذا كان وحل شديد في الطريق کله چې بلار کې ډېر زیات خټي وي نمبر 4 اذا كان ظلمه شديده کله چې ډېر تیز تیار وي ډېر سخت تیار وي تیارې په اسمان کې لگا وریځ راغلي دی دغه راغلي دی اس سره راغلي نن سپوږمۍ رڼا شته نن نور رڼا شته نن تاسو سره سلایټ میټ شته اته کوس ما د لار نه ښکاري او یا به بچا خته مې یو برابر سوختي بری راځي کې آیا بچا خړلې مې یا به مې سو خړلې نو بیا مزه جمعه ته مزه په قرار کې نه انت تاسو تکلیف ورسېونه ستانه تکلیف اذا كان ظلمه شديده کله چې ډیره سخت تیاری نو بیا هم جماعت مون اذا كانت تهب ريح شديده في الليل کله چې د شپې ډیره سخت تیزه هواي د شپې تیزه هواي کنه د شپې خو یو دا چې شپه راغی او بل چې لکه دغه دا هوا درې تیزه نو انسان یریږي نو پدې کې با د جماعت لږ کده ورځي تیز سلی وا نو د ورځې په سری کې دا موږ غوړ نه دی د بزي مانځلا او کله شپې تیز سلی وا نو سهار مانځرت للی مسوتن مانځرت للی جو کوټ دی وکی اذا كانت تهب کله چې الوزي ريح شديده سخت هوا تیز هوا په الليل پشپکه اذا كان مريضا کله چې مریض وي یعنی جمعه ترتلو دغه نه طاقت نه اذا كان اعمى کله چې ډون وي کله چې سوي ډون وي او تلار ودنه بازو اړاندې دي چې چاغه تا لار ور معلومه لګه دي د کوړه کا سید قرض کړي کنه هغه پر چارواک کوسه د مخ کا ورځو کې مونږه د اجتماع دعوت ته پارتل ول د کې هغه خپل باندې خپل راوړو او د خلیل مفتی صاحب په جنا خپل د بادشاہ نه پیژندو اصل نارګلو مفتی صاحب څنګه یو دا ټول خبره تر سره کولې واړه څنګه دی بیا په خپل باندې ورته کتلو په خپل باندې هغه جمعه ته پړو ته وروخته ورننه وته پیدا خپل لاو سره د پیدای کې خدل په پیدا ور بځې کې نه د شي اړاندې یو هغه ته دغه لګي او چې دې څړنونه چې هغه لاله ماري پته نه لګي نو بیا په باندې جماعت مو نشته 8 نمبر اذا كان شيخا هرما لا يقدر على المشي الى المسجد کله چې یو سره ډیر زیات بوډا وي شیخ بوډا ته وي هرم هم بوډا ته وي نو چې دوړې دې شي انتهایی زیات بوډا ډیر زیات بوډای چې جمعه ته تللی نشي جمعه ته نشي تللی او څوک نشته چې دې بوځي جمعه ته نو بل باندې جماعت نشته ده اذا كان شيخا هرما کله چې ډیر تیز او سخت بوډا وي ډیر زیات بوډا وي لا يقدر على المشي الى المسجد چې قدرت نه لري جمعه ته تللو نو ده هم معذور ده اذا كان ممرضا لمريض يقوم بشؤونه کله چې ته مارداري کوم کوي د مریض چې هغه د ضرورتونو تنظیم کوي مطلب دا رور نه جوړه ده خور نه جوړه ده خپل نه جوړه ده زوی نه جوړه ده انو څوک ته مارداري کوم کوي نشته او داغه سره یو کس ضروری دی ناسته سره نو په دغه ټیم کې د جماعت مونږ نه کوي د لاړ شي جبل کس بیا راشي بیا د نو غوستو موږ اذا كان ممرضا ممرض نرس ته وي ته مرداري کوونکې نرس ته جو ممرض کو چاته مرداري کوي اذا كان ممرضا کله چې مرداري کوونکې مریض نه مریض يقوم بشؤونه چې دغه ضرورتونو تنظیم کوي چې دغه ضرورتونو تنظیم کوي بل اذا كان يدافعه البول کله چې بول او الغائط کله چې د فقوي واړه بول یا لوی بول مطلب دا ډیر واړه بول ولغلي دي یو تر د جماعت مو او بل تر د واړه بول یا لوی بول ورغلي دي ویل واړه بول بول دیو کې مو څخه په قلار باندې بیا د غوستو کی واځه خو بدل حالت د جونګ مو کول مکروه دي د جماعت مو نه کوي دا دی کی واړه بول دیو کې لوی بول دیو کی نمبر 11 اذا كان محبوسا کله چې قیدی وي سویره قید بجیل کې قید بقید سواء كان قد حبس بحق احد او بغیر حق برابر خبره ده کله د چا په حق قید کولای شي او په نه حق باندې قید کولای شي خو چې د په قید کولو په دمه جماعت مو نشته ده اذا كان محبوسا کله چې قید کړل شي سواء برابر خبره ده
کان قد حبس بحق احدنا بغیر حق چې دې چا په حق نیولې شوی دی یا بغیر د حق نیولې شوی دی اذا كان مقطوع الرجلين او احداهما کله چې د دوه خپې کټ کړل شي یا یو خپې کټ کړل شي یو خپې نشته یا دوه خپې نشته او تل نشي کولای نو په دا صورت کې هم د لپاره تل جمعات عذر ده اذا كان مقطوع الرجلين کله چې د خپې کټ کړل شي دوه یا یو اذا كان به داء لا يقدر معه على المشي كالشلل په دا باندې چې بیماری چې دا بیماری سره ډېر تلو طاقت نه لري د چې بیماری په چې تلو طاقت نه لري لکه کالشلل لکه د شل شوی په کار راکې نو جمعه په دا باندې بیا ساقط ده اذا كان قد حضره الطعام وهو جائع ونفسه تميل للطعام کله چې خوراک حاضر شوی خوراک حاضر وي او دې دومره وږي چې دغه اشتها ټوله خوراک ده نو دې په دغه ټایم کې بیا موږ وکړه د جماعت دا روټي بلولو کې بیا ورستو نو سیندا بو خو یو طرف ته جماعت تیار ده او بل طرف ته خوراک تیار ده اوس کا خوراک دې شو چې بای کې لا وخت لګیرون دې جماعت موږ کوي یاد شي و چې دې وګې نه ډېر ځات وګې نه بیا دې موږ وګې او کده چې وګې نه چې دا موږ د ټول روړې کاری دا جو بیا بلول روړې کې بیا موږ کوي اذا كان قد حضره الطعام كرت الى خوراك حاضر شوی وهو جائع او ده سوي وغي ونفسه تميل للطعام او ده نفس دا مایل کیږي خوراک ته 15 اذا كانت يتهيأ للسفر کله چې تیاری کوي د سفر تیاری کوي جاست روان دي او گاډه ته روان دي او د سفر تیاری کوي د جماعت مونږ راغی جماعت مونږ مساقط ته نه اذا كان يخاف ضياع ماله لو اشتغل بالجماعه دی وای کچه د په جماعت کې مشغوله شوم نو مال و میزای شمال برانه سوق پټ کی او سودای د کړي د داغه د بندولو چې تنظیم نشته نو کله دا یری چیرې کزه جماعت ته لاړ شمه نو مال و میزای شین دی با جماعت بنه کوي اذا كان يخاف کله چې دیږي ضیاع ماله د خپل مال په ضایع کول باندې لو اشتغل بالجماعه کله مشغوله شي په جماعت سره نمبر 17 اذا كان يخاف سير القطار کله چې دیږي د تللو په ریل ګاډي باندې چې ریل ګاډي برانه لاړ شي او اقلاع طائرته یا روان بشي دنه جهاز لو اشتغل بالجماعه کله دې مشغول شو په جماعت سره مطلب کله جماعت سره مونږ کوي نو گاډه بدل شي گاډه کاغه موټر دی او کا لارې دی او کا هوایي جهاز دی او کا سمندري جهاز دی او کا هر څه شی ریل دی نو چې دنه دی یار کله په جماعت کې مشغول شمه نو گاډه بران لړ شي او بیا خو بل څه تنظیم شته نه نو دې پر جماعت مونږ دنه ساقط دی دا کا پوه شو به دی باندې پورا ده دا